خبره غلطه راځي د بعض خلک په حدیث نه خو منکر دي خو قران باندې نه پوهیږي او ته به په مکی سورتونو کې خو د اطاعت مسله نشته نو ته خو قران ویل نه دینو ته خو چا په مخ کې یو رکوع تلاوت نشي کولای او دغه رنګ ته خو چې دی دا قل په معنا باندې نه پوهیږي نو چې سړی د قل په معنا باندې نه پوهیږي دا بلا ماته دا خبره کوي چې لکه په مکی سورتونو کې اطاعت نشته راشه چې په مکی سورتونو کې راته څومره اطاعت وکړم د الله په فضل او اتباع هم درته وکړم د نبی صلی الله علیه وسلم د الله په فضل باندې زموږ غونې طلباو نه تاسو وکړه بیا برته پته ولګي بیا بر دې خپل گمراهی نه ک ایمان درکې توبه بو بس او الله درته د هدایت توفیق درکې توبه بو بس چې لکه زه گمراه ما خو غلط خبره اورېدلې په ګډ وډ روانم او که بدبخت الله لیکلی او طیب بدبخت او خدي دلایل هم کته بهم توبه نو باسینو بس به باغه کفورا ولایینو په غلط لار باندې برواني پس خد زدنا سم الله در تخکارم شول بهم پینسي نو په دې بنا زما محترم ورونو هم دې قران کریم مونږ ته د رحمت لارې راخودلې إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون دا الله سبحانه وتعالى دا رحمت موضوع تیر جمعه مونږ پاره کې خبرې وکړلې چې الله رب العالمین ډیر مهربان ذات دی دا الله رب العالمین رحمت داغي انتها او داغي خاتمه نشته دی به حد مهربان الله دی الرحمن او الرحیم همیشه رحم والا دی بیا الله رب العالمین په دې دنیا کې د خپل رحمت چې کوم د الله رب العالمین سل رحمتونه دي دا غینه یو را کوس کړي دی دنیا ته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د الله رب العالمین سل رحمتونه دي یعنی سل درجات دي سل حصے دي دا سی وایا پاره کې صرف هغه یو حصہ هغه سلمہ هغه الله رب العالمین دی دنیا ته را کوز کړي دا او د هر یو انسان سکه د زناور په ځړه کې الله رحم اچولې دی او خپل بچی باندې شفقت کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تر دې پورې چې یو سرکشه اس د خپل بچی په خوا کې احتیاط کوي چې دانګونه وای نو خیال کوي چې دا بچی مې د خپې د لاندې رانشي حالانکه د اسکار مستی ده خو بیا هم د خپل بچی د خیال د وجې نه دغه په زړه کې یو رحم پروت داسې دا ټول حیوانات واخله دا زمری ګوره شلول کوي ماتول کوي په یو حیوان هم ترس نه راځي چې مخې لی راشي خو چې خپل بچی خواته یې په هغې رحم کوي
د دې ټولو حیواناتو د دې ټولو انسانانو په دې زړونو کې دا صرف د الله د رحمت یوه حصه د فصلو کې چې دی راکوزه کړی دا او د ابتدا د کائناتو نه واخله تر انتها او خاتمې د کائناتو پورې دغه یو رحمت دی چلیږي. څومره د الله رب العالمین فراخ رحمت دی دا په حساب او په اندازه کې راځي، دا په کمپیوټر کې راځي نه راځي. د قیامت په ورځ چې کله وي الله رب العالمین د خپل بندگانو سره حساب کوي سبحان الله، نو بیا به ورسره خپل یو کم سل رحمتونه نور مرګري کی او بیا به د خپل بندگانو سره حساب کوي. الله اکبر. یعنی الله د چا سره ظلم زیاته به نه کوي. د الله رب العالمین معامله ټوله د رحم ده، چا سره زیاته او ظلم نه کیږي. دی وجه نه سوره فاتحه کې یو راز دی په دې ځای کې چې اول الله رب العالمین فرمای الرحمن الرحیم چې ګوره دا ډېر بې حد او داسې مهربانه الله دی چې د مهربانۍ خاتمه نشته دی، بې حد مهربان دی او همیشه مهربان او رحم والا دی. نو دې پسې بیا وایي مالک یوم الدین. دغه الله چې رحمان رحیم دی دغه وګوره اختیارمند او مالک دی د ورځې د بدلې نه. په هغه ورځ چا سره الله تعالی ظلم او زیاتی نه کوي، په خپل رحم باندې مکمل چې کوم هغه عدل او انصاف دی د هغې مطابق به کار کېږي. او د الله رب العالمین رحمت هغه زیات دی د الله د غضب نه. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی دا فرمایلی دي چې کله الله تعالی دا عرش پیدا کړو نو الله تعالی په عرش باندې د ځان سره دا خبره ولیکله چې ان رحمتي سبقت غضبي، بېشکه زما رحمت زما د غضب نه مخکې شوی دی. یعنی د الله غصه او غضب لږ دی او رحمت یې ډېر زیات دی. نو بیا به څومره بدقسمته وي هغه انسان چې د ډېر رحمت کې ځان نه راولي، ایمان نه راوړي، د الله رب العالمین نازل شوی کتاب د هغې تابعداري نه کوي، دا کتاب یې چې چاله ورکړی د هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري نه کوي، د ګناه نه توبه نه کوي، د الله د رحمت اسباب نه لټوي چې د لوی رحمت کې ځان راولي. غټ بد قسمته وي چې د غټ رحمت نه وځي او د الله غضب کې ځان ورنه نه باسي. ولایز او اکثر بندگان داسې دي چې دا رحمت د الله ډېر دی، دی ډېر طرف ته نه ځي او د الله ایسته غضب طرف ته منډه وهي چې الله فرمایي ګوره زما رحمت ډېر دی دې له راشه بنده داسې کارونه وکړه چې ته دې ته رانه نوځې. او دا بندگان منډې وهي هغه طرف ته چې کوم طرف ته د الله غضب دی بس هغې پسې ځي. د دې مثال دله درکمه لکه یو سړی دی یو ځای ته روان دی او دې ځای ته دوه لارې دي. دا یو لاره ډېره مزیداره ده، فراخه ده، کلاو روډ دی، هوټلې دي په لاره، پټرول پمپ دي، که ګاډی دې خراب شي مصریان هم شته، که لوږه تنده راشي هوټلې دوکانونه ښه ډېر دي، لاره هم مزیداره ده، لنډ هم ده. او تا ته یو هوښیار سړی وایي چې هلکه په دې لاره لاړ شه ډېره فایده ده، ډېر زر به هم ورسېږي او سهولتونه هم دي. الله مکه که څه خبره راشي نو ځه سهولتونه هم پکې ډېر دي، چانسونه پکې ستا د تکلیف د ختمېدو ډېر دي، په دې لاره لاړ شه. او دې بل طرف ته دا داسې شنه باغونه وګوري او داسې یو ښایسته غوندې ګلونه ورته ښکاره شي او دې باغونو کې یو لاره تللې ده، دی چې نه نه مړه دلته خو دومره ښایسته میوې ما ته ښکاري او دا شنه شنه باغونه دي زه په دې ځمه. او دی هوښیار سړي ته دا دواړه لارې معلومې دي. دا ورته وایي چې هلکه دا شنه باغونه خو درته ښکاري خو دې پسې وروسته یو لوی تکلیف دی، دلته ډاکوان دي، غله دي، قاتلان دي چې څوک ورغلي مال هم ترې اخلي وژني، اجرتیان ناست دي، قاتلان ناست دي، لوټ مار کوي. هغه ځای ته رسېدل خو په ځای پرېږده ژوندی ترې نشي راتلی، پرېږده دې لاره باندې مه ځه، دې ظاهري چمک دمک ته مه ګوره، تا تاسې باغونه شنې شنې ونې ښکاره شولې، قمقل د ځان نه مه جوړه، په دې لاره مه ځه. او دې دا سم دم روډ پرېږدي او چې مړه داسې ځان نه لګیا دی، د څومره ښایسته لاره ده، څومره ښایسته به پکې هوا لګېږي او څومره به پکې سوري او څومره به پکې میوې وي، زه خو په دې لاره ځم. او دې په دقه خپله خوښه باندې په دقه لاره لاړې او دا نصیحت یې قبول نه کړو او چې لږ ساعت مزل یې وکړو، نیمه ګنټه، 20 منټه، 1 ګنټه، او مقه حالات راغله، ډاکوانو ګیر کړو، مال یې ترې واخیستو، ګاډی یې ترې واخیستو، د پاسه یې مړم کړو. اوس دا سړی په خپله ملامته دی که نه هغه نصیحت والا ملامته و؟ دا سړی په خپله ملامته دی. موږ ته الله نصیحت کړی دی، زمونږ رب به نه ملامته کوي، په رب به پړه نه اچوي چې مړه الله پاک مونږ جهنم ته بوځي نو بس څه وکړو؟ نه، هسې دې نه بوځي. الله فرمایي وهدیناه النجدین، ما درته دواړه لارې واضحه کړې دي،
تا ته مې ویل چې بنده دې لاره باندې زه دې باندې زما رحمتونه دي او مزید دي او بیا به آخره کې جنتي. اگر که تا ته په ظاهره کې لږ تکلیف هم ورسېږي د دې دین په دې لاره کې، خو آخره کې جنت دی، مزید زما رحمت کې به دې زه راونغاړم. خو تا ته دې بل طرف ته د ګناه هغه شنه باغونه ښکاره شي، هغه چمک دمک د 10 منټو خوندونه او دغه 20 منټو د ګنټو خوندونه ته ښکاري، ته چې نه نه زه خو په دې لار ځم. نو دا الله رب العالمین باندې سبا دا بنده پړه نشي اچولی چې یا الله دا وګورم دا ګناهونه را باندې تا وکړه. نه، الله په چا ګناهونه نه کوي. الله تعالی په دې قرآن کې راته وایي، د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم راته وایي چې امت هغه ګناهونه او هغه کارونه مه کوئ چې د هغې اخري خاتمه جهنم دی. نو دې وجې نه دا بعضې خلک چې په دې تقدیر کې ګمراه کېږي، دا وجه چې دا منکرین حدیث پیدا شوي دي، دا پرویزي ډله، د پرویزي فرقه د تقدیر نه انکار کوي چې الله تعالی په جهنم لیکلی نو بس بیا خو څه وجه د دې انسان ګناه څه د هغه پې دا ګناهونه وکړه. نو نه، الله ته د دې علم و، د الله په علم باندې الله ته نشي ملامته کولی. لکه دې سړي ته چې علم و چې دې لاره باندې ډاکوان دي او دا بله سمه لاره ده، تا دې سړي خبره ونه منله او ډاکوانو په دې لاره لاړې، دا سړی ملامته دی؟ نه، الله رب العالمین ته علم دی د بنده د مخکې نه چې ده ته به زه دواړه لارې واضحه کوم، کتاب به رالیږم د اسمان نه به دې ته کتاب نازلوم، پیغمبر به ورته رالیږم، اب ورته ښه سمه خبره وکړي، دا به قمقل او لیونی هم نه ښه به پرې ورسېږي په خبره چې دا الله او رسول راته وایي چې هلکه په دې لاره ځه، د دې باوجود به دا ضد کې راځي، په عناد کې به راځي، په تکبر کې به راځي، او دا سمه دمه د قرآن او حدیث لاره به پرېږدي او په دې بله به ځي. نو چې دا بله لاره باندې ابو جهل روان شو نو الله پې ملامته دی، چې دا ابو لهب په دې بله لاره روان شو نو الله پې ملامته شو، نعوذ بالله. یا اوس یو ظالم او بدبخته په دې بله لاره روانېږي نو الله ملامته دی؟ نه، الله ته د دې بنده د مخکې نه علم و، دا خو د الله کمال دی چې الله ته د مخکې نه پته ده چې دې انسان له به خوښه اختیار عقل ارڅه ورکم، په خبره به پویم شي او بیا به په غلطه روان شي. نو دا خو بیا د سزا مستحق دی نو، او چې سزا یې وخوړه نو دی په خپله ملامته دی، بل څوک به نه په خپله ملامته دی، ځکه دته ویلی شوي چې دا لار غلطه ده، دته ویلی شوي چې دا لاره د تباهۍ ده. نو په دې بنا زما محترم ورونو، الله سبحانه وتعالی بنده ته دواړه لارې ښودلي. قرآن کې الله فرمایي ما دا انسان پیدا کړو او بیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله رب العالمین فرمایي د انسان می پیدا کړی دی، داسې یو دور چې د انسان نوم هم نه و، ځکه سړی چې پیدا نه وي خو نوم یې نه وي، نو خلکو نشي له څوک نوم نه ږدي، خو چې ما ته پیدا شو نو نوم یې راله کېښود که نه. الله وایي د نش نه مې شته کړی انسانه، مذکور شولې، بیا تا له یو نوم کېښودی شو، او بیا الله فرمایي دې انسان ته ما دواړه لارې واضحه کړي، اما شاکرا و اما کفورا، یا دې زما شکر ګزاره بنده جوړ شي یا دې کفر اختیار کړي. یعنی مطلب دی په الله رب العالمین دله شعور او عقل ورکړی دی. اوس د دې نه بعد چې دته بیان وشو، اوس دا به په خپله خوښه یا دا د شکر لاره اختیاروي، د الله د بندګۍ، شکر نه مراد د الله طاعت او بندګي ده، او یا به د الله د نافرمانۍ لاره اختیاروي. خو که د شکر او د الله د طاعت لاره اختیاره کړه نو جنت دی د هغې دپاره، او که د الله رب العالمین د نافرمانۍ لاره اختیاره کړه او د کفر نو دپاره جهنم دی. دا ټولې خبرې خو الله تعالی د مخکې نه واضحه کړي دي. غرض دا دی زما محترم ورونو، د الله رب العالمین د رحمت ډیر اسباب دي، په هغې کې به مختلف اسباب بعضې مونږ تېره جمعه ذکر کړه، یو دوه درې دانې تقوا ده او ایمان دی، او دغه رنګه د نبي صلی الله علیه وسلم اتباع ده. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، آیت مونږ ویلو د سورة الاعراف. سورة الاعراف مکی سورت ده، په هغې کې الله رب العالمین د نبي صلی الله علیه وسلم د اتباع خبره ذکر کړي چې ګوره دا نبي مې رالیږلی د دې اتباع به کوئ، او په مکي صورتونو کې د اطاعت مثلا ذکر ده. دا خبره غلطه ده چې دا بعضې خلک په حدیث نه خو منکر دي خو قرآن باندې هم نه پوهېږي، او ته به ورته وایي په مکي صورتونو کې خو د اطاعت مسله نشته، نو ته خو قرآن ویلی نه دی، نو ته خو د چا په مخ کې یو رکوع تلاوت نشي کولی، او دغه رنګه ته خو چې دی دا قل په معنا باندې نه پوهېږي. نو چې یو سړی د قل په معنا باندې نه پوهېږي، دا بلا ما ته دا خبره کوي چې لکه په مکي صورتونو کې اطاعت نشته، راشه چې په مکي صورتونو کې راته څومره اطاعت وښیم د الله په فضل، او اتباع هم درته وښیم د نبي صلی الله علیه وسلم د الله په فضل باندې. زموږ غونې طلباو نه تپوس وکړه
بیا برته پته ولګي، بیا بر دې خپل گمراهی نه ک ایمان درکې توبه بو بس، او الله درته د هدایت توفیق درکې توبه بو بس چې لکه زه گمراه ما خو غلط خبره اورېدلې په ګډ وډو روانم، او که بدبخت الله لیکلی او طیب بدبخت او خدي دلایل هم کته بیا هم توبه نه وباسي، نو بس بیا باغه کفورا ولا یینو په غلطه لار باندې برواني پس خد زد نه سم الله در تخکارم شول بیا په نسی. نو په دې بنا زما محترم ورونو هم دې قرآن کریم مونږ ته د رحمت لارې راښودلې. تاسو غواړئ ای بندگانو چې د الله په دې رحمت کې ځان راګیر کړئ، دا ډېر فراخ رحمت دی، ورننوځئ. نو په دې کې د الله رب العالمین د رحمت په اسبابو کې یو لوی سبب د الله کتاب دی قرآن مجید. دا کوم آیت چې ما ولوستو الله رب العالمین دی آیت کې فرمایي د سورة الانعام 155 وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. دا یو عظیم کتاب دی، وهذا کتاب، دا قرآن کریم یو عظیم کتاب دی، انزلناه دا موږ نازل کړی دی، دا پزمکه کې چا جوړ کړی نه دی، دا پزمکه کې د مخلوق خبرې نه دی. الله فرمایي انزلناه دا موږ نازل کړی دی، بر نه راغلی دی. جبريل عليه الصلاة والسلام دا الله تعالی نه اورېدلی او بیا جبريل عليه السلام زمون خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی، او بیا الله فرمایي مبارکون دا ګوره ډېر د برکتونو نه ډک کتاب دی. قرآن کریم سره چې کوم بنده ولګېده الله د په ژوند کې برکت اچوي، د په مال او په اهل کې برکتونه راځي، او الله سبحانه وتعالی دله داسې برکات ورکوي چې د ته سوچ او فکر هم نه. دا قرآن کریم چې دی دا د برکتونو سبب دی. زما محترم ورونو په کومه میاشت کې چې دا نازل شوی هغه میاشت د برکت ده چې رمضان، کومه شپه کې چې نازل شوی هغه شپه الله د زرو میاشتو نه غوره کړې ده چې لیلة القدر ده، چې په هغې کې د دې قرآن نزول شروع شوی دی. او دغه رنګ په کم خار کې چې الله د دې نزول شروع کړی چې مکه دا د ټولې دنیا د خارونو مور ده، ام القرى، یو مونځ پکې په یو لاک دی، ځمکې دومره محترمه ده، هلته الله خپل حرم هغه قایم کړی دی، خپل حرم یې هغه ځای کې مقرر کړی چې ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه. موږ ټولو ته حکم دی چې هلته به ځو، د الله رب العالمین د بندګۍ دپاره څوک عمرو له ځي او چاله چې الله وس ورکړی او فرض شي پې حج له لاړ شي. دغه ځمکه برکتي کړه الله تعالی. که نه ظاهره کې ته مکې ته لاړ شه، نه داسې په دې غرونو کې نه شینکي شته دی، نه پکې داسې باغونه شته، نه میوه نیسي، نه پکې داسې نیورونه روان دي چې ښایسته سینرانې دي د سوات او د دیر او د دې علاقو په شان او سویټزرلینډ په شان، بس داسې خړ خړ غرونه دي او بس صرف سرګړي واښه ماښه پکې دي. خو د الله حرم پکې دی، دا زړه د انسان راکاږي. اوس یو سړي ته ووایه هلکه بیا عمرې له دې لېږم چې بیمار یم وایي زما، ستاسو خیال مزل به هم سم نشي کولی، دې مسجد ته به نشي راتلی، خو دته یې عمرې له دې لېږم، یاره وایي زما بس څه چل به کومه، خو بس دا خپې مې هم دې خوږېږي او بیمار هم دې یم او په ویلچیر کې به ګرځم، خو بو مې زاله شابه. الله رب العالمین پکې داسې یو کشش اچولی د مؤمن زړه ورته راښکلی کېږي او رزقونه ورته راښکلی کېږي. یجبا الیه ثمرات کل شیء، الله فرمایي دې حرم ته هر قسم میوې راښکلی کېږي. ته دلته پاکستان نه چې ځې د یو میوې موسم به نه به میلاویږي چې نه د ژمي میوه اوس نه میلاوي، او ته حرم ته په دې وخت کې لاړ شه د ژمي او د اوړي میوې به پرتي، ته به حیران شې دا د کوم ځای نه راغلي، د دنیا د یو ځای او د بل ځای نه راغلي او پرتي دي میوې او تا ته میلاویږي مهیا کی. الله رب العالمین دغه ځمکه مبارکه کړه چې په کومه ځمکه باندې قرآن نازل شو، او الله سبحانه وتعالی هغه ځمکه مبارکه کړه مدینه منوره چې زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ورته هجرت وفرمایلو، او هلته بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند آخري 10 کلونه تیر کړه او د شریعت احکام او د اسلام نظام قائم کړو، د دین یو مرکز وګرځیده او د ټولې دنیا فتح به د مدینې نه وشولې. بیرته دا مکه د مدینې نه فتح شوې ده چې نبی علیه السلام تلاړو هجرت یې وکړو، په 8 کال بیرته د مدینې نه لښکر راغی او مکې فتح کړه، او ټولې دنیا ته الله رب العالمین د دې مدینې نه خیرونه خواره کړه چې دا نن ما او ته په دې ځمکه د پېښور ناست یو موږ هم کلمه وایو الحمدلله او د جمعې مونځ له راځو او د الله کتاب قرآن پیژنو، حالانکه نازل شوی په کومه ځمکه دی، او د الله خوږ نبی پیژنو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، او ایمان هم پرې راوړی الحمدلله، او د الله نه دعاګانې غواړو چې یا الله د دې خوږ نبی شفاعت هم د قیامت په ورځ نصیب کا او د سنتو د تابعدارۍ توفیق یې راکړه. دومره هغه مینه زموږ په زړه کې د سره دی چې 15مه صدۍ ده، 1500 کاله وروسته راغلي او زمونږ د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سره یو محبت دی او مینه ده.
او چې ځان لره آیات شي او مؤمن ته وجاړي سترګو نه وخ کې لاړ شي دا پیغمبر هم دنیا کې ونه لید ډیر رست راغو چې قیامت کې الله پاک د دیدار مونږ ته نصیب کړي او دا غي د لاس مبارکونه د حوض کوثر وبوس کو او زمونږ شفاعت کې د ګناهګارانو او بیا په دې جنت کې سره ملاقاتونه کو د نبی صلی الله علیه وسلم قال ورزو دا نور پیغمبران می دا قسم ولا اوریدل ولیدل من دي چې کله د یو خاله ورزو کله د بل خاله ځکه الته تنګیدل او مصروفیات نشته الته بسوک په دې نه خپه کیږي چې تاسو ما ملاقات ته ولې راغی لک ولې دې نه ټیم نه دی خسته تا به ما ته مخ ټلیفون باندې رابطه کړو نه هر ټیم ورزا او ملاقات کوا او یو بل سلامونه وي او دغه رنګ یو بل سره چې کوم دی ملاقاتونه او دا خوندونه به تکیاګانی به فټ فټ لګیدلی د الله تر طرف نه اتوماتیک او چتیږي او کتکیږي به اتوماتیک قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي دا وکړو چتی شي کله بخکته شي د دې دا سیستم الله دا سي جوړ کړی دی او دی و د یو بل ملاقاتونو لذي میل مراتلو باندې بوج نشته ځکه حالت خو تاسو ګټلې نه دي په لاس باندې چې خپکیږي اوس مې رزق کمیږي حالت خو د الله لګیدلې میوه او رزقونه دي او فورا بچ دې د انسان په ځړ کې کوم خبره راځي به حاضری کې قران کریم کې الله بار بار دا خبره ذکر کړي استاذ د پاره هغه سيدي ولکم فيها ما تشتهيه الانفس چې په دې ځل کې د څنګه اشتهار راغه په خپل بدل ویلې سیس بازیر شي الله اکبر دا څه وجيب کار ګور اوس انسان یو سیستم جوړ کړی کنه انسان سیستم جوړ کړی دا سکرین دې سره سترګې میچ کړی دي چې څنګه تیری سکرین ته وګور کړک کولاو شي ستا موبایل ستاره سترګو هغه سره دغه شوی دی خو چې بل څوک ورته ګوري نه کولاوي دا سی انسان د یو شی جوړ کړو ته په ګوتې کې دی کولاو شي تا ولا فینګر ور کړی خپل یو اتوماتیک سیستم انسان جوړ کړی دی رب العالمین خو دې سیستم ته محتاج هم نه دی او زړه کې چې خبره څنګه تیر شي کړپ سیس بازیر شي زړه کې ته ویل کړه ما دې زړه کې لراغه چیرې دا سی میوه راشي د انارو جوس راشي او دغه رنګ د امونو جوس راشي او دغه رنګ یو سرکړه مارغه راشي او غو فورا بازیریږي استامه الله دې دې نعمتونو تمنګ او تاسو ورسي الله دې دې مستحق وګرځي زما محترم ورو دا سي د خواهشاتو د پوره کېدو زیاده د جنت دنیا کې خواهشات نه پوره کیږي دنیا کې خواهشات پوره کېدل دي وزیر اعظم او صدرانو به پوره شوي وي وسم یو بل یعنی الزام لګی چې په کشمیر کې تا دانلی وکړه بل ته تا دانلی وکړه خو نه مړیږي په دنیا کې ځکه دا لګیا دي یو سړی سره دومره لوی دولت راشي او دومره بادشاہي متملاوي شو حکومتونه وزیر اعظم او صدر هم پاتې شي او بیا یو بل ته لکه تا چې کوم د الیکشن کې دانلی وکړه بل ته تا وکړه چې لکه زه موړ شمه دا وټونه زما سیوا شي سټونه زما سیوا شي چې روسته سم پادات یې غما ته ملاوي شي دنیا د پوره کېدو زینن یو خواهش په پوره کې هغه هم دیم دور ستړی کې منډه به وي چې څنګه هغه پوره شي لس خواهشات درته بره نور ولاړی چې اب درته سر خوځي چې شابه اوس به ما پوره کې ما باسیله کدی لاسو پسې دې منډه والا ینه به ته دوه یا درې حاصل کړی دي مرګ براش نور پات څوک په لاسو خواهشات پسې باندې څوک په شلو پسې چې دا بکوم او دا بکوم او دا په دې ذهن کې ولست جوړ کړی دغه تلانی می تم نه رسیدل او مرګ راش الله اکبر دا مرګ ډیر زر راځي اچانک راځي زما محترم ورونو نو د الله رب العالمین د رحمت لوی سبب د الله کتاب دی قران مجید د قران کریم تلاوت دام سبب د برکت مبارکون د قران کریم به د تلاوت نه بعد چې په پوي شول نو د دې په معنا ځان پوي کا نو دغه رنګ به په عمل بسنګ کو په دې قران د عمل د پر الله مون تاسو کرا لګلې دي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم په قران عمل کړي کني دی کړي چې کړي دی هغه کړي دی عمل کم ځای کې دی په حدیث کې دی الله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم د قران تشریح په جبه مبارکم کړي دا چې کوم حدیث کې راځي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په جبه مونږ ته د قران بیان کړي دی او په خپل عمل هم کړي دی کته چې د نبی قول او فعل دا د قران تشریح نه د نعوذ بالله نه به انسان د ایمان نه لاسینځي کته نبی په قران عمل نه دی کړی نو انسان د ایمان نه لاسینځي او کته کړی دی نو دا کړی دی دین دی کنه دی تاسو ته د نبی عمل دین دی کنه دی کته چې کړی خو دې حدیث کې دی خو نشته نو نعوذ بالله دین ختم شو کنه دا خدای د دین نه منکر شو حدیث خو دین دی دا د نبی علیہ السلام عمل چې دا کړی دی په قران دا خو دین دی دا په حدیث کې محفوظ دی ته نشته معنی دین نشته نعوذ بالله په دوه حالاتو کې سړی کافر کیږي د اسلام نوځي کوي چې د نبی په قران باندې عمل نه دی کړی هم کافر شو په قران څنګه عمل نه دی کړی او کدا اقرار کوي چې کړی دی نو دا کړی دی دین دی کنه چې دین دی نو محفوظ دی که غیر محفوظ نو کوي چې محفوظ دی نو حدیث به مانی او کوي چې نه دی محفوظ نعوذ بالله بیا کافر شو بیا د دین نه وته خامخا بدیل راځي
چې نبی صلی الله علیه وسلم زمون خوږ نبی په دې قران عمل کړی دی، د صحابه معاشره تیار کړی، هغه ټول تفصيلات په حدیث مبارکه کې موجود دي. الحمدلله. نو دې قران نه برکت څنګه حاصلو؟ د قران نه برکت حاصلول دادي چې دې سره کوم استاد او اخري نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی چې دا هغه خوږ نبی ډیوټي الله دا لګولې وه لتبین للناس ما نزل الیهم. ای زما نبی دا قرآن می نازل کړی دی د پاره چې ته به خلکو ته بیان او وضاحت کې د هغه کتاب او د هغه احکامو چې په دې قرآن کې الله نازل کړي دي د خلکو ته. ما نزل الیه، کوم چې دوی ته نازل کړی شوي په دې قرآن کې د دې وضاحت ورته تکې ای نبی بیان وکې. نو الله ورته بیان وکې، وضاحت وکې. نو هغه وضاحت په قرآن کې دی که په حدیث کې دی؟ د نبی وضاحت خو په قرآن کې نشته کنه، قرآن خو د الله کلام دی. نو کته وی چې نشته وضاحت، نعوذ بالله، بیا د دې آیت نه منکر شوی. ځکه الله وضاحت بکې، نو وضاحت شته، نبی علیہ السلام کړی، په خپل قول جبه مبارک هم کړی دی او په خپل فعل او بدن مبارک هم کړی دی. هغه په حدیث کریمه کې محفوظ دی. الحمدلله. دغه رنګ بل ځای کې ورته الله رب العالمین فرمایي ای زما نبی ان علینا بیانه، یقینا زمون په ذمہ باندې دی بیانول د قرآن ستاسو په جبه باندې. سورۃ قیامه کې ورته الله وایي اے نبی دا قرآن میں نازل کړی دی، ستا په جبه مې د دې بیان دا آسان کړی دی. نو د دې قرآن لوستل بم کې او بیان بم کې. د قرآن بیان څه دی؟ د دې تشریح، د دې وضاحت، د دې احکام بیانول. نو هغه بیان د نبی علیہ السلام چرته دی؟ په حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې. دا صحیح بخاری، صحیح مسلم او دا حدیثو کتابونه دې کې به ګورو مونږه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن د یو یو حکم په باره کې موږ ته څه فرمایلي په حدیث کې. الحمدلله پوره تفصیل موجود دی، پوره تفصیلات موجود دي. د الله فضل ټوله خبره واضحه شوې ده موږ ته. دغه رنګ بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. او دا زما نبی چې خبرې کوي د ځان نه په خپل خواهش باندې نه کوي. وما ينطق دا نبی خبرې نه کوي عن الهوى د خپل خواهش نه، چې په زړه کې څه خبر راشي بس د ځان نم داسې لګیا دی لکه ما ته چې لګیا یو د ځان نه. ان هو الا وحي يوحى، ندی د نبی دا خبرې مگر وحی دا چې ورته کړی شوی دا. د نبی خبرو ته څه ویله؟ د نبی خبرو ته څه ویله؟ قرآن ورته وحی ویله. نو د قرآن کې د نبی خبرې شته؟ قرآن خو د الله کلام دی، قرآن کې د نبی خبرې شته؟ د نبی خبرې چېرته لاړې؟ قرآن وایي د نبی خبرې شته. نو د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې کوم ځای کې دي؟ په حدیثو کې دي چې دا صحابي مونږ ته وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه د خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبرې او ملغلرې دي. خبرې څه دي؟ خو ملغلرې دي. د حدیثو کې ته ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه، دا خبرې. ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې یو صفت سو د اختر نه بعد چې کومه خطبه ما کړې وای کې درته ما ویلو د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتو کې یو صفتو جوامع الکلم واعطيت جوامع الکلم. د الله نبی فرمای مال الله جوامع الکلم را کړی دي. جوامع الکلم دې ته وای چې خبره مختصره ښکاری او مطلب پکې ډیر جوور پروتي. د نبی صلی الله علیه وسلم خبره به یو کرخه نیمه کرخه کې حدیث کې یو خبره شوی او دا غي تشریحات باندې علما پاڼې ډکې کړي، حکمتونه او کمالات ترې ایستلي. دومره یو جوړه خبره خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کړي. پښتانه سوي یره په جرګه کې دا پلانې سړی چې کینی لګي خبر کې خو ډیره د شي دا خبر ورا غونډه کې. مونږ انسانانو موجوده انسانانو کې بای سړی د شي خياري چې لګي خبرو کې د کارو کې یو سړی به یو غنټه لګي کړه سړی ولکه د سو ویلیا اسی زمون وخت ضایع نه د خبرې په سر پوي شو نه په خپو پوي شو. د څه کنه ده. او بعض انسان دونه خياري چې د غنټه په ځای په 15 منټه خبرې وکي په یو ځای کې او د یو خلاصه خبره وګی ته به حیران پاتې شې لکه ته ډېر غټه خبره په دې 15 منټه کې راټوله کړه. نو زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم به په ټولو کائناتو کې هغه شخصیت دی چې هغه د خلی مبارک نه به کوم خبره راوته ابا د سی ولکه سمندر چې په کوزه کې بند کی. دا حدیث مبارکه داسې دي لکه ته سمندر چې په کوزه کې بند کړی دی. یو مختصر حدیث پتا تخکاری او په هغه کې به دومره جوړي خبرې پرتی چې به ته د هغه تفصیل او وضاحت کې حیران به پاتې کېږي او سوچ پکې کې. نو د نبی صلی الله علیه وسلم نطق د قرآن نه ثابت دی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم نطق کوي، خبرې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د شنو چې نعوذ بالله د قرآن نه غیر بس ګونګې او خبرې نه کولې.
لکه څنګه چې د منکرین حدیث عقیده د نبی علیہ السلام په باره کې دا ګستاخی کوي او حدیث ته سپک ګوري. نه، زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن بیان کړی دی، د قرآن تشریح کړی دا د الله نبی خلاصه بند نه و، د جمعې خطبې کولې، نکاحونو لبتلو، جنازو لبتلو، ملاقاتونو لبتلو، جهادونو لبتلو، حج لتلې دی، عمرو لتلې دی، د الله نبی خبرې کړي مرګرو سره، ټولې خبرې صحابه سره کړي دي، محفوظ کړي. سار مزنبات به نبی علیہ السلام نصیحت کو صحابي نوٹ کړی دی، ماسپخین مونږ کړي صحابي نوٹ کړی دی، مازیګر مونږ کړي به یو مختصر نصیحت کړي حدیث کې نقل لې چې ورځ نبی علیہ السلام مازیګر مونږ کو دا نصیحت یو کو، یو ورځ ماسپتن مونږ کو دا نصیحت یو کو، یو ورځ ملمانه راغ دا خبرې وسره وشوي، یو ورځ د یو فلانی قوم سردار راغی نبی علیہ السلام ورته داسې و فرمایلی، یو ورځ یو باندې عربي راغی نبی علیہ السلام ورته دا و فرمایل، یو ورځ یو زنانه راغ نبی علیہ السلام نه تاسو کو نبی علیہ السلام ورته دا و فرمایل. دا ټول خبرې الحمدلله خو یو ژوندې انسان او خسته انسان او خسته خبرې وي، هغه په حدیثو کې دي چې دې قرآن سره هغه حدیث یو ځای نه کې. زما محترم ورونو، په دې قرآن نه انسان پوهېږي، خپلتې به وایي، ګډې وډې به وایي، او نه په دې قرآن عمل کولی شي. هغه د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم تشریح، هغه احادیث مبارکه، هغه به د دې قرآن کریم سره موږ یو ځای کوو، بیا به موږ په دې پوهېږو. یاد ساته. نو الله رب العالمین فرمایي دا کتاب برکتي کتاب دی، او برکت دا دی چې الله رب العالمین فرمایي فتبعوه، تابعداري وکړئ. نو د تابعداري د کتاب د قرآن د تابعداري چل موږ ته چا راښودلی؟ خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ځکه د دې دپاره موږ ته پیغمبر را لېږلی، استاد یې را لېږلی، هسې کتاب یې نه دی را لېږلی. که د پیغمبر ته حاجت نه وی، نعوذ بالله، خو عرب خو په عربۍ پوهېده، دا قرآن به الله داسې تیار لیکلی چې د کعبې په سر نازل کړی وی. خبرې ته فکر دی که نه؟ دا قرآن به الله تعالی لیکلی وی بره نه، او د کعبې په چت به را نازل کړی وي، ایښی به وي. بس خلک به راتلی، هر چا به د خپل خوښې او د خپلې خېټې مطلبونه او تشریحات راوښکلی، بس هسې به عرب په عربۍ پوهېده. نه، الله رب العالمین ورسره نبی را لېږلی، پیغمبر مقرر کړی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. په هغه نبی دا قرآن نازل کړی، هغه آخري نبی دی، خاتم النبیین. هغه نبی دی د پاره دی چې د دې قرآن اولنی استاذ دی، او مونږ ته به د دې قرآن کریم باندې د عمل چل راښیي چې ای امته د دې قرآن تابعداري به څنګه کوئ، تاسو به د قرآن عمل څنګه کوئ. دې دپاره الله تعالی دغه اولنی عظیم هغه استاذ مونږ ته راولېږو. هغه استاذ، هغه آخري نبی زمونږ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، هغه خپل شاګردان اولنی څوک تیار کړه؟ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. نارینه هم ته دا قرآن زده کو او زنانه هم ته زده کو. ګوره دا خو د نبی زمانه ده چې دا فتنې هم نه وي دا موجوده، چې دا موبایل دی او دا قیسې دی او دا ساده دور، خلک یې له فارغ علم ته شوق و. دا د نن نه 20 کاله 25 کاله مخکې تپوس کوي، د مشران به څومره ډېر ټیم مسجد ته ورکوو، دا روژې به څنګه وي، د درسونو کې به خلک څنګه کېناسته، یو ښایسته دور. نو د نبي علیه السلام دور خو ټول د علم دور. نو د نبي علیه السلام اوس دې وخت کې زموږ یو شیخ دوره کوي، او نارینه هم راځي فایده ترې اخلي، او زنانه هم راځي فایده ترې اخلي، چې 15مه صدۍ ده. نو د نبي علیه السلام دور کې خو به نارینه او زنانه ټول راتله مسجد، او د نبی صلی الله علیه وسلم نه به دا دین زده کوو. نبی علیه السلام به چې د اختر خطبه هم ورکوله، نارینهو ته به خطبه ورکړه، بیا به لاړو زنانو ته به خطبه ورکړه. اوس خو لوډ سپیکرې دي، نو زنانو ته د بېلې خطبې حاجت نشته، دواړو ته یو شان خبره وشي. نو نبی صلی الله علیه وسلم خو داسې یو ښایسته تربیت کړی چې نارینه هم پوه کړي دي او زنانې هم په دین باندې پوه کړي دي. باقاعده د خپل امت ښکلی تربیت یې کړی دی. فتبعوه ته تیار کړي چې د قرآن تابعداري به څنګه کوئ، په دې قرآن باندې به عمل څنګه کوئ. او بیا الله فرمایي واتقوا، د الله نه ویرېږئ، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې تاسو باندې رحم وکړی شي. نو دې نه دا معلومه شوه که موږ غواړو چې د الله رب العالمین رحم حاصل کړو، نو موږ له څه پکار ده؟ د قرآن کریم زده کړه او په قرآن کریم باندې عمل. او د عمل چل راته چا ښودلی دی؟ خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. بل ځکه الله رب العالمین فرمایي واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون. سورة آل عمران کې الله رب العالمین فرمایي د الله اطاعت وکړئ، د الله خبره ومنئ. واطیعوا الرسول، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. اطیعوا الرسول جدا مستقل ویلی دی. نو د الله تعالی اطاعت وایي د چا امر او خبره منل. نو د الله تعالی خبرې په څه کې دي؟ په قرآن کریم کې دي. د قرآن اطاعت وکړئ. نو دې قرآن اطاعت به څنګه کوو؟ نو ورپسې وایي واطیعوا الرسول. چل به درته څوک ښایي؟ چل به درته څوک ښایي؟ دا به درته زما دا خوږ رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وښایي. ها کوم ځای کې به ګورو؟ په حدیث کې ګوره، په حدیث مبارکه کې
چې صحابه کرام رضی الله عنهم هغه نقل کړه، تابعین ته بیان کړه، تابعین راولګي اتباع التابعین ته، او هغوی داسې را روانو دا سلسله تر نن مونږ پورې راورسېده الحمدلله. هغه د نبي صلی الله علیه وسلم علم الله تعالی محفوظ وساتلو، ضایع کړی الله تعالی نه دی، ځکه د دین د حفاظت ذمہواری الله تعالی اخیستې ده، نو دین ضایع شوی نه دی. زما محترم ورونو، امام شافعي رحمت الله علیه ته یو ځل چا ویلې وای تاسو ته یو حدیث بیان شي نو عمل به پې کوئ، هغه له سخت قهر ورغی، وایي ته به د هغې مطابق فتوا ورکړې، عمل به پې کې، مطلب یې دا کېدای شي ستا رایې یو شان او حدیث بل شان، نو هغه په قهر شولو چې یاد وساته. ورته وایي آیا تا زه ولیدم چې زه چېرته د ګرجې نه راووتم که نه غاړه کې مې زینار اچولی دی، تا ته چېرته زه یهودي ښکارم، تا ته زه نصراني ښکارم، که تا ته زه چېرته یو بل دین والا ښکارم چې زه به د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم حدیث به راځي او زه به پې عمل نه کوم. اکس یې ورټلو، غصه شو ورته چې د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم حدیث راورسېده، اگر که زما فتوا، اگر که زما رای، اگر که ما یو مسله بیان کړي بل شانې، زه به هغه خپله خبره او فتوا پرېږدم، په هغې کې به زه خطا شوی یم، په اجتهاد به مې کړي، خو چې کله حدیث راورسېد زه به په څه پسې ځم؟ د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیث پسې به ځم. د ټولو ائمو دغه خبره کړې ده، اجتهاد یې کړی دی، حدیث ورته کله نه دی رارسېدلی، او هغه یو په اجتهاد باندې یو مسله بیان کړې ده. نو صفای ویل دي خپل شاګردانو ته چې بچو ګوره که سبا له تاسو ته زما د دې فتوی خلاف حدیث د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم راورسېده، زما دا خبره په دې دیوال را خطا کوي او د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث به واخلئ. ځکه واجب الاطاعت زه نه یم، واجب الاطاعت بل مولا او مفتی نه دی، واجب الاطاعت څوک دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، هغه الله تعالی واجب الاطاعت ګرځولی دی. ځکه الله تعالی وایي چې اطیعوا الله، نو ورپسې وایي واطیعوا الرسول، چې د الله تعالی اطاعت وکړئ، په دې قرآن عمل وکړئ، نو ورپسې وایي ګوره دا چل به درته رسول ښیي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه غیر په دې قرآن باندې عمل نشئ کولی. د الله د اطاعت چل تاسو له به نه درځي، ګډ وډ به شئ. د دې مثال دا دی لکه یو سړی دی او هغه مخکې نه د لامبو ټریننګ نه دی حاصل کړی، او خلک وګوري چې لکه دې خو هم سیند ته ودانګل، هې بل هم ور ودانګل، راځه زه هم ودانګم. دا قمقل دی که هوښیار دی؟ دا ډېر سخت قمقل دی. هلکه هغه چل زده کړی دی، نو هغه اوبه نه وړي، هغه له چل ورځي د راوتو، تا له خو چل نه درځي، اوس به دې غوپه کې بس لاړ به شي، سړه خوله به دې بې نیولې. نو دغه رنګه موږ به د نبي نه اول چل زده کوو، چې چل دې زده نه کړي په دې قرآن عمل نه شي کولی، ګډوډېږي، کفر ته ځي، کفر دې ډوبوي. ځکه چې د قرآن نه به د خېټې تفسیرونه کوې، د ځان نه به په خپل خواهش لګوې، ګډې وډې به وې. چې کله ته د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم اطاعت کې ځان راګیر کړې، نو هغه تا ته چل وښیي چې په دې قرآن په دې حکم به داسې عمل کړي. یو سړی ډرایوینګ یې ډوکړی نه دی، ګاډی په خوب کې نه دی لیدلی، کله ورته ناست نه دی، دا په پیله ورځ په دې موټروی باندې ګاډي ته کښېني، خو ځان به هم غرق کړي او بل به یې والې غرق کړی وي، لاندې به چا ته په یو کنده کې پروتي او ګاډی به داسې راغونډ شوی، او دا به د چا نه چل زده کوي، بیا به دې ګاډي ته کښېني که نه. نو دې وجې نه په دنیا کې چې څنګه موږ یو فن ته مخکې کېږو، نو څو پورې چې موږ د هغه فن د استاز نه هغه چل زده کړی نه وي، هغه څیز ته ځان نه ور مخکې کوو، موږ ته پته ده چې ځان هم غر کوم او خلک هم ځان سره غر کومه. دقه شان دا لوی قرآن ولې نعوذ بالله د لوبو کتاب شو، چې موږ بیا د نبي نه چل نه زده کوو، به زه بیا په خپله خوښه به تشریح کوم او بل به د خپلې خوښې تشریح کوي. داسې نه ده زما محترم ورونو. د دې قرآن سره الله یو عظیم نبي را لېږلی، دا په یو عظیم پیغمبر نازل دی چې هغه آخري نبي دی د الله تعالی، او تر قیامته پورې دا دین جاری دی. نو چې د هغه نبي نه واطیعوا الرسول مطابق چل زده نه کړي، نو ته په دې قرآن باندې عمل نشي کولی. دې دپاره الله دا خوږ نبي صلی الله علیه وسلم را لېږلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به صحابه راتله، د یو یو مسلې تپوس به یې کوو، د یو یو خبرې تپوس به یې کوو، تر دې پورې چې کله دا شراب حرام وګرځېده. یو څو خطبې مخکې مې راته قیصه کړې وه، هغه بېرته نه کوم. نو بعضې صحابه راغې د الله خوږ نبي، زه شراب خو حرام شو، خو موږ سره د بعضې وفات شوو کسانو په میراث کې شراب پاتې شوي دي. شراب هم دغه زمانې مالو خرڅېده به په میراث کې، او د هغې یتیمانان پاتې دي. نو دا خو د یتیمانانو مال دی دا شراب، دا ولې په بازار کې خرڅ کو په چا باندې؟ ځکه چې دا یهودیان خو اسکي، کافر خو اسکي، په هغوی خرڅ کو چې د یتیمانانو ته پیسې ورکړو. ګوره د الله نبي له راځي صحابه تپوس ته کوي، د الله نبي ورته وفرمیل نه، د نشې څیز چې الله حرام کړی دی دې کاروبار هم حرام، د شرابو او د نشې د څیزونو کاروبار هم حرام. نو هغه خمونه او هغه چاټۍ مور له ماتې کړلې. الله اکبر. دا صحابه د هرې خبرې تپوس به یې کوو د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه. هره مسله به چې پېښېدله، تر دې پورې د ښځې خاوند منځ کې مسله
پیښه شوې ده صحابه راغلي دي یو صحابي دی عقبه ابن الحارث رضی الله تعالی عنه زنانه ورلراغه وی کته د خپل بیبي سره ناشته دي هغه ورته وی هغه زنانه وی تعالی استاد خزي دوانو نه ما پي ور کړی دي الله اکبر دې خبرم هغه ورته نو ما ته غره دی علم نشته وی تا ته دی علم نه کنه ما ته پته شته کنه ته پلانې وی او دا خزر چې کوم د پلانې دا وی وی دی لما پي ور کړی او طالب هم در کړی تاسو دوانو رضاعي رور او خور یې الله صحابي په مکه کې دي دا زنانه ورته گواہی کوي چې تاسو دوانو لما پي در کړی ز تاسو د دوانو رضاعي مورم تاسو رور او خور او دوی نکاح کړو دا صحابي فورا سورلې را پیدا کړله او د چا خواته ځان رسي نبی علیہ السلام شته کړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خواته زی مدینه ته تشریف یوړلو او د الله د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خواته حاضر شو اے د الله خوږ نبی یو زنانه ده او ما خو نه پیژندل اوسه پوری خو زه مو پیژندل مو زما کور والا ما واده کړی دی یو جنۍ سره او ما ته وای چې دا کوم استا خزه ده تاسو دوانو له ما پیدا کړی دي تاسو زما دوانو رضاعي بچی اوس بس کیږي د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کیف وقد قیل کیف وقد قیل ګوره ما ته مخکې د نبی علیہ السلام دوه ټکی وو خو یو لوی جوور مطلب به کې پروت دا د نبی علیہ السلام جواب دی کیف وقد قیل دوه ټکی وته کیف معنا کیف تباشرها وكيف تفضيها څنګه ورته اوس نږدې کېږي څنګه دې خزینه وساغه د دې جنینه چې خور دی وګرځیدل دینه څنګه د خزې په شان خوند اخلي څنګه ورته نږدېکت کې وقد قيل او یقینا گواہی وکړلې شو ان یو خزه راغو په خپل وای یو خدای چې زوی مچاله کې دی پلاني ماشوم له پلانې خزې پي ور کړی نو زما گواہی چې سو پر مازان سره نور گواهان نه موجود کړي دا د سینه قبلېږي دا په شکونو دا خبري نه ثابتي او یو خزه په خپل راشي په خپل وای چې زه ما په خپل دا بیان کوم چې دی له مې پي ور کړی دي نو دا خبره ختمه شو خبره خو د شک شوبې نه وته خبره خو یقیني شو نو دا الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کیف وقد قیل وسی څنګه په نکاح کې ساتي وقد قیل او یقینا وینا وکړل شو د خضر طرف نه چې چا پي در کړی یې کوي وکړه شابه علی داد ځان نه جدا کا نو چې دی راغ واغ زنانه د ځان نه جدا کړل او طلاق ورکړل ته موت خور وروري مونږ ته خو علم نه چې علم نه به انسان نه ګناهګاریږي خو چې علم راغو دینه بعد چې عمل کې به ګناهګار الله دې رانیس هغه لري کړل بل واده وکړه زنانه لاړه بل خاوند دی وکړو دوانو ځان جدا جدا نکاحونه وکړه مقصد مې دا دی زما محترم ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت دومره لازم دی چې یو صحابي د مکې نه په اسره روانيږي دا خو اوس ما ته چې کله څوک عمره او حج لته لیدي په اي سي گاډي کې کینو شیشه وخی او شپږ غنټه پس ته چې کوم د مدینه نه مکې ته رسیدل مکې نه مدینه هغه زمانہ کې خو دا شړې دشت وی دا کمرې وی او په دې کې به مزل وی نه لسرز مزل د یو طرفه نه لسرز د یو طرفه مزل دومره تکلیف کوي صحابي او په دې عصر روان دی او په دې کې باد او طوفان او هر قسم موسم او ورځ او شپه راځي او لوګي او تندې خو ځان د چا خواته رسي د نبی صلی الله علیه وسلم خواته رسي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته موږ تاسو محتاج یو چې د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث د میزنه لاړو نعوذ بالله قران ضایع شو نعوذ بالله ځکه د ځان نه استاد نه کې بده کې ته د میډیکل په کتاب کې د ځان نه استاد نه نشي کولای چې انګلیش ته درځي او د میډیکل دوه درې کتابونه به وي او بل ورځ چې کلینیک په کولاو کې زه ډاکټر شوم نه حکومت دې نسی فراډي دې فراډي ځکه تاسو ډیپلوما نشته دې تا په میډیکل کالج کې کوم پروفیسوران دي د فن ماهرین دي هغه نه سبق نه دی ویلې او دغه رنګ د طب چې کوم اصول دي دا تاسو زده نه دي او د بدن چې کوم نظامونه دي په دې ته پریکټیکلی پوهیږي نه د دې په علاج په دې په ټریټمنټ باندې ته نه پوهیږي انسانان تباہ کې نو څنګه خلک ورته صحیح ډاکټر وي که جعلي ډاکټر وته وي جعلي ډاکټر دی دغه رنګ یو سړی د انجینیرینګ یو څو کتابونه ویل انګلیش ول انګلیش کورس یې کړی کنه انګلیش فرفر وای بس یو څو انجینیرینګ کتابونه به کور کې وای دا انجینیر دی نه سو پورې چې ډیپلومه نه دا خسته دا ماهرینو نه چې په انجینیرینګ کوي دا شان قران دی دا قران نعوذ بالله دا سیوړیا کتاب دی چې ډاکټر دی بغیر د ډیپلومې د خپل ماهرینو نه بغیر د ډاکټر نه جوړیږي انجینیر دی نه جوړیږي خو بس قران د لوبو کتاب دی هر سړی دی د خپل خېټې مطابق تشریح کوي نه دې سره معلم هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته د هر حکم راهنمایي فرمایلی ده هر خبره را توضیح کړی ده داغي وضاحت را تکړه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم او د دې اقرار د صحابونو اخسته دي چې کله اخري د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په عرفات کې د الله نبی
خپل بیان فرمایلو نو صحابه ول الا هل بلغت اے ملګرو واوري آیا ما تاسو ته د دین در ورسو صحابه کرام رضی الله عنهم په زور باندې आवाज وکړ الله نبی بالکل تاسو د دین در رسول مکمل حق ادا کړل مکمل په دین باندې پوهه نو د هاري موقع راهنمایي نبی صلی الله علیه وسلم کړی نو الله رب العالمین فرمای چې د الله اطاعت وکي او د الله د رسول اطاعت وکي د رسول اطاعت مستقل ذکر کړی دی او د رسول اطاعت صلی الله علیه وسلم بغیر د احادیث کریمه نه نشي کېدل بغیر د احادیث نه نشي کېدل چې دا خوږ نبی زموږ لپاره نمونه ده نو په احادیثو کې الحمدلله ټول احوال اقوال افعال د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا موجود دي یو ځل عمر رضی الله عنه فرمایي مسجد نه راوتم د ریخمو خيستا جبه سیرا یو مزیدار د ریخمو جبه ملاویدله خرڅیدله یو کس راغله او بازار کې سودا خرڅوله مسجد نه چروت ما نبی صلی الله علیه وسلم لا ویوړله اې دا الله خو نبی ډیره مزیدار ده تاسو ګورئ د جبه ته دومره خپل جوړه ده دا به تاسو چې کله د اختر خطبه نو دا به تاسو اچوي ځکه نبی علیه السلام چې کله د اختر د جمعې خطبه کوله یا به میلمانه راتله نو بیا به خپل هيئت لک بدل کړه عام روټین به چې کوم دا غینه به لک خپل هيئت بدل ک چوغه به واچولا او داسې خپل او وختوي چې کم دی په دې کې به تیل ولګول شیشه کې به وکته ځکه چې د میلمنو سره سره ملاویږي نو په خسته هيئت کې دی ملاوي شي نو دا رنګ خطبه کې نو دا رنګ د اختر خطبه نو دي کې خپل هيئت مزیدار جوړي نو د الله نبی ورته فرمایله عمره دا خو انه لباس لمن لا خلاق له دا خداغه چا لباس دی چې داغه په جنت کې برخه نشته دی مطلب دا دا په سړو باندې حرام دي دا ریخم په سړو باندې دا حرام لہذا دا موږ له جایز نه دي دا بیرته صدا زنه اخلم ځکه یو چوغه اخلم نو ساده به یغه چې د سړو لپاره جایز په دې کې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وې سو وخت تیر شو چې ګورم یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا دغه شانته جوړې را لېږلې دي او په دې کې حلې راغلې دي نو مال یې دغه شان د ریخمو یو حله راولېږله د استبرق د ریخمو یو حله راولېږله مال چې دا عمر لوي سي زما طرف نو چې ما کله کور کې وکتله نو ما ته حدیث را یاد چې نبی علیہ السلام خو فرمایي چې دا خو حرام او دا خو هغه څوک غوندي چې هغه په جنت کې به برخه نه په سړو باندې دا حرام دي که سړو باندې چې سونی استعمال حرام دا حرام دي دا الله نبی فرمایي جهنم سکروټه ده سره زر چې سړی استعمالي نو عمر رضی الله عنه دا ځان سره دا جوړه را واخستل او په جړه را روان دي چې ګني نعوذ بالله چرته جهنمی شوی ما څنګه چللې تا څنګه چلې نبی علیہ السلام دا ما کار راولېږه نو دا الله نبی تراغه عرض یو کړی دا الله خو نبی تاسو خو فرمایلی چې دا خو دا هغه چا لباس دی چې په جنت کې برخه نشته دی نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو عمره ما ته دا ویل چې وای چې مختار نه دی چې وای چې یعنی دا زنانه ول جایز دی په کور کې زنانه ول ورکه ذکر خم زنانه د پاروز جایز دي سړو د پر ناروا دي دا غره د دې خرڅول جایز دي دا ځان له خرڅه کاغه پیسې په استعمال کراوله ځکه مسله خو ته مخکې ما بیان کړی دا مسله باندې خو ته پوه شوی چې سړی به اغوندي نه نو دې د پاره مې نه درلېګل چې تی واغونده بلکې دې د پاره مې درولېګل چې ځان له خرڅه کای کور کې چاله ورکا نو فایده تی واخله ګوره د هر مسله چې په خېدل را مثالونه مې دې د پاره درکړه نو صحابه بچا خو راتله د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خاطر خپل عقل به فیصله نه کولې بلکې د الله نبی صلی الله علیه وسلم نه به فتوا طلب کوله او هغه ټول فتوی د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکه کې موجود دي الله دې موږ په قران او حدیث باندې د صحیح سمج او په دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زما محترم ورونو دا موضوع چې کوم اوس موږ د دویمه خطبه کې وکړه د الله رب العالمین د رحمت اسباب چې د الله رحمت به موږ څنګه حاصلو د رحمت د حاصلولو مطلب دا دی چې د الله رب العالمین د رحمتونو زی چې جنت دی غیله وسنګ زو
دې مختلف اسباب قرآن کریم کې الله ذکر کړی دا د قرآن ناول بیانو ان شاء الله تعالی. بیا په احادیثو کې د دې بعضی مثالونه هغه بیانو چې د الله رب العالمین څومره لوی رحمت دی او دغه رنګه الله رب العالمین په کم ځای کې بنده چې یو تکلیف راشي او داسې صورتحال چې دله په حکم عمل ګران شي نو الله رب العالمین د خپل رحم د وجه هغه حکم څومره آسان کړی دی. د دې بعضی مثالونه او د شریعت بعضی رخصتونه دا به ذکر کوو ان شاء الله تعالی. الله رب العالمین دی په ټول عالم اسلام باندې خپل رحم او برکات نازل کړي. رب العالمین دی د قرآن او حدیث علوم د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي. د قرآن او حدیث د دعوت مخ ته چې څومره رکاوټونه دي که په هر رنګ کې دي په هر شکل کې دي رب العالمین دي دا ټول رکاوټونه ختم کړي. الله سبحانه و تعالی د قرآن او حدیث نظام په دې ځمکه د الله رب العالمین باندې قائم کړي. الله دې موږ ته دې هغه برکات راوخی. الله سبحانه و تعالی دې د څومره مسلمانانو تکلیف دې پریشانی نه د چټم راغلي دي چې موږ ته مشکلات دي دعا وکړي. څومره مسلمانان دي ته مشکلات دي الله ته د خپل لوی خزانو نه مشکلات حل کړي. الله مالی مشکلات دي جانی مشکلات دي د کور مشکلات دي د کاروبار روزګار دي هر قسم مشکلات دي الله دا د خپل بندگانو حل کا دي. موجوده دي مجمع کې ډیر ملګری ودا سيناس دي چې دا غیب مشکلات پریشانې نه الله رب العالمین دي دا پریشانې نه زر تر زر حل کړي. صفونه برابر کړي مشران لمخ کې صفونه کې زیور